کتونکو سلامونه مې واخلئ. زه یم اعظم خان. دا وخت په ودودیال کې موجود یم، کوم چې د سوات پوهنتون د جانزیب کالج او د پاک ټسول په مدد سره یو ورکشاپ منعقد شوی دی. راځئ چې د خلکو نه پوښتنه وکړو چې د هغو سره یې ده. دا وخت زموږ سره د پاک ټسول ارګنایزر موجود دی، ډاکټر عبدالحمید. د هغه نه به پوښتنه کوو چې پاک ټسول څه دی او د ننني ورکشاپ څه اهمیت دی. زما نوم ډاکټر عبدالحمید دی. فرست ریجنل ورکشاپ، پاک ټسول ریجنل ورکشاپ. د دې اهمیت دا دی چې زمونږ ټیچران چې دي د انګلیش لینګویج ټیچرز، دي ته د پروفیشنل ډیولپمنٹ ضرورت دی. دوی ته د خپل سکلز او اپروچز چې دی د امپروومنٹ ضرورت دی، چې دوی لیټر آن چې دوی کوم کلاس روم پریکټسز دي، دوی کله ټیچنګ کوي، دي کې دوی ته چې دی کوم چیلنجز راځي، دي کې د ماشومانو د لرننګ په حوالې سره دوی ته چیلنجز راځي، دوی ته د کلاس چې دی د ډسیبلټي په حوالې سره چې دی سم سټوډنټس آر هیوینګ سم ډسیبلټي، د هغې په حوالې سره دوی څه پرابلم راځي چې هغه څنګه ورکم کي، او دغه شان چې دی نور چیلنجز راځي چې دی د آنلاین لرننګ یا د بلنډډ لرننګ یا د ډیجیټل لیټرسي، مایکرو لرننګ، دا چې نیو کانسپټ راغلی دي چې دې په باره کې موږ دوی ته اورینټیشن ورکو. د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر زموږ سره موجود دی. د هغه نه بعد د ننني ورکشاپ په حواله پوښتنه کوو چې د هغې څه اهمیت دی. نننی ورکشاپ چې دی نو دا د یو اس ای آی ډي فنډډ پروجیکټ دی، او د هغې د لاندې علامه اقبال اوپن یونیورسټي، د یونیورسټي اف سوات او د جانزیب کالج په کولابوریشن باندې یو ورکشاپ ارینج کړی دی. د دې ورکشاپ مقصد دا دی چې د انګلیش لینګویج زده کولو او په هغې په ترو باندې د علم حاصلولو د سټوډنټانو دپاره د هغې امپارټنس، د ټیچر دپاره د هغې په امپارټنس باندې په دې کې خبرې اترې کېږي. دې دپاره د مختلف ایکسپرټس د انګلیش لینګویج راغوښتلي دي. تقریبا د ملک د زیاتو یونیورسټیو نه د انګلیش ټیچران راغوښتلي دي. د جانزیب کالج د انګلیش ډپارټمنټ پروفیسران په دې کې پارټیسپیشن کوي، او ډیر یوزفل ورکشاپ دی ځکه چې انګلیش لینګویج زده کول چې دی دا زموږ د سټوډنټانو دپاره یو سټرینث دی. نو دا سټرینث حاصلول چې دی یو طاقت دی. طاقت حاصلول چې دی دا ډیر ضروري چیز دی، ځکه تاسو وګورئ په دنیا ټول علمونه چې دي نو هغه تقریبا د انګلیش لینګویج کې اویلیبل دي. نو دې حوالې سره دا د یو قسمه ټیکنالوژي سره به زموږ سټوډنټ لینک کوي، او ټیکنالوژي سره لینک کول د وخت ضرورت دی. نو ورکشاپ ډیر یوزفل ورکشاپ دی. امید لرم چې زموږ سټوډنټس، زموږ فیکلټي ممبر به په دې کې فل پارټیسپیشن وکړي، او کم ټیچر ایکسپرټ چې د دې لپاره راغوښته شوي دي د هغې د علمونو نه، د هغې د تجربو نه به فایده واخلي. ډېره مننه.